عزتمنو مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې مرکزی آبادی ته تلو، دغه ورځ د مدینه منورې په خلکو د ډېر لوی عظیم خوشحالۍ ورځ وه. سړي نارینه هغوی به څوک وړاندې، څوک رستو، څوک یو خوا، څوک بل خوا، او د هغه زمانې چې کومه وسله وه هغه یې ځان سره راایستې وه چې دشمن دوی ته نقصان ونه رسوي. چا سره تورې وي، چا سره نیزې وي، چا سره برچې وي، او د هر چا په خوله باندې دا الفاظ: جاء رسول الله، جاء نبی الله، جاء رسول الله، جاء نبی الله. خوشحالۍ نه د مدینې خلک په ځان نه پوهېدل، وایي د الله رسول رالو، د الله نبی رالو، د الله رسول رالو، د الله نبی رالو. او ماشومان به د نارینهو نه شاته وو، مشرانو نږدې نه پرېښول. حضرت انس رضی الله عنه عمر دغه وخت کې د 10 کالو، هغه فرمایي چې موږ په سړو کې راننوتو، بیا به یې شاته دیګه کړو چې تاسو شاته شئ. هغوی به د لویو نه زیات دا کوشش کولو چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ووینو، زیارت یې وکړو. د زنانو دا حالت و چې د مدینې منورې په آبادۍ باندې د لارې نه یو خوا بل خوا د کورونو په چتونو راختې، او دا الفاظ یې په خوله و: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. د دې معنا دا عربی اشعار دي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، په مونږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته، د څوارلسمې سپوږمۍ په مونږ راوخته. من ثنيات الوداع، د ثنیات الوداع نه، او ثنیت الوداع مفرد ده، ثنیات الوداع جمع ده. دا مدینه منوره هم میدانی علاقه د مدینه منوره د مکې په شان نه ده، خو غیر چاپېر غرونه شته. د مکې نه چې به خلک لاړو نو د مکې په طرف چې د مدینې کومه عیسه راځي په هغې به مدینې ته نه ننوتل، ځکه چې هلته باغونه او د کاڼو والا ځمکه وه، هغې ته به یې حره وې. دغه طرف ته هم حره وه، تور کاڼي، په هغې باندې تګ ګران و. او د مدینې نه مشرق او مغرب ته هم حره وه، حره شرقیه، حره غربیه. او شمال طرف ته چې کومه لار وه د شام طرف، نو دا خالي وه. نو د مکې نه چې به خلک راغله نو مکه به داسې وه، نو داسې ګس طرف ته به تاو شول، نو هلته د غرونو تر منځه یو لار وه، په هغې باندې به راکوز شول. نو د مدینې خلکو به د مکې د خلکو هلته انتظار کولو چې کله به مدینې د څوک راتلل. دغه ځای ته، دغه تنګۍ ته، د غرونو په منځ کې دې ته ثنیت الوداع وي، چې څوک به یې رخصتول نو دې پورې به ورسره د مدینې خلک لاړل، او چې څوک به یې وصلول راتلل به نو دې ځای ته به ورته ووتل، نو دلته نه به یې وصول کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ښکارېږي چې هغوی هم حسب معمول په همدغه لار مدینې ته راغلی و. نو دا اشعار یې وي: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، مونږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ د ثنیت الوداع د غر نه راوخته. وجب الشکر علینا ما دعا لله داع، په مونږ باندې د دې شکر واجب دی. وجب الشکر علینا، په مونږ باندې شکر واجب دی. ما دعا لله داع، تر څو پورې چې الله طرف ته دعوت ورکوونکی څوک وي، تر څو چې الله جل جلاله طرف ته دعوت ورکوونکی څوک وي، یعنې د اسلام قایم وي، نو د دې شکر تر ابده په مونږ باندې واجب دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوشحالۍ کې به دا الفاظ: ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع
اے آغا ہستی آغا کس چې مونږ کې الله مبعوث کړی په عربو کې جئت بالامر المطاع تا داسې یو امر راوړی دی داسې عظیم کار سره راغلی چې د هغې به اطاعت کوو مونږ یعنی اسلام تا مونږ ته اسلام راوړی تا مونږ ته وحی راوړي ده د الله د طرف نه تا مونږ ته ایمان ښودلی دی مونږ به د دې اطاعت کوو جئت بالامر المطاع دا اشعار زنانه ووي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته په چتونو باندې راختې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وختېرېده لکه څنګه چې په تېر بیان کې ذکر شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوښې موار پرېښی او سس کړی وایي چې دعوها فانها ماموره بنو النجار ته چې کله ورسېدل تذکره شوي وه دلته بیا د بنو النجار چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مماخیلي وه او د نیا رشته یې وه دلته نیا یې د دې ځای وه نو هلته ماشومان یې جینکۍ بهر راوتې وې او هغوی دا اشعار وي نحن جوار من بني النجار یا حبذا محمدا من جاری مونږ ماشومان یو د بنو النجار قبیلې یا حبذا محمدا من جاری څومره ښکلې ورځ ده څومره لوی سعادت دی څومره لوی خوشقسمتي ده چې محمد غونې هستي هغه زمونږ ګاونډي دی هغه به دلته راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غوښتل هم چې زما عارضي رهایش په بنو النجار کې وي دلته زه پاتې شم خو د هغې انتظام یې د خپل طرف نه نو کړی الله جل جلاله د هغې غیبي انتظام کړی او تاسو ته مخکې مرشي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین یو ځل فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې یا رسول الله ستاسو شان او ستاسو حالت عجیبه ده چې ستا په زړه کې کوم خواهش تیر شي نو الله پاک هغه پوره کوي ستا په زړه کې چې کوم خواهش تیر شي الله هغه پوره کوي نو دا د زړه خواهش و چې زه بنو النجار ته لاړ شم هلته زه پاتې شم او الله جل جلاله د دې خواهش انتظام دا کړو چې پیغمبر علیه السلام به فرمایل اوښه پرېږدي چې چېرته دا کېناسته نو هلته به زه میلمه یم او اوښه یې په بنو النجار کې کېناسته او دا یاد ساتئ چې الله جل جلاله اوس هم په دې امت کې چې کله یو کس یو ادنا امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان خپل رب ته حواله کړي خپل رب ته ځان حواله کړي په هغه باندې توکل په هغه باندې تکیه په الله باندې اعتماد دا کوي نو الله پاک یې ضرورتونه بیا غیبي پوره کوي الله پاک یې چاته نه پرېږدي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو النجار کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور سره اوښه کېناسته او مسجد نبوي په ډاګه کې اوښه کېناسته نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته زر زر هغه کډه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوړه د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور په باره کې لغونې تذکره ضروري ده دا هغه زمانه کې 2 منزله کور او 2 منزله د خښتو نو دوم په دې علاقه 2 منزله د خښتو جوړي مدینه منوره کې داسې رواج چې لاندې هم کوټه وه د پاسه هم کوټه وه کله به د خټو لوټو کور هو په هغې د پاسه او بیا بله بعضې علاقې په بعضې ملکونو کې اوس هم شته چې 2 چته کوټې وي لاندې باندې لګین وي د خاورو د خټو نو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور 2 منزله یو لاندې کوټه یو په باندې کوټه دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د بنو النجار دی او دا هغه خوش قسمته کس دی چې د کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رهایش اختیار او دا تر هغه پورې و چې تر څو پورې مسجد نبوي نو جوړ شوی او هغې سره متصل په دې دیوال کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو دپاره او ازواج مطهراتو دپاره کوټګۍ نوې جوړې شوې چې هغه کوټې کله جوړې شوې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راغلی دی بیا هغه کوټو ته منتقل شوی دی او اوس هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په روضه اقدس کې کوم ځای کې مدفون دی دا په هغه کوټو کې د حضرت عائشه بیبي کوټه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي په هغې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره تدفین دی او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا 3 کسان نو اول د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه
دا په شام کې د رستو وخت کې د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور کې بیا وفات شوه او قسطنطینیه چې نن سبا په ترکی کې راځي استنبول کې دغه ځای کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قبر او په دې باندې قبر هغه زمانہ کې بیا وار شوی او ور کړه په دې باندې چې اسینی کافر راشي او د قبر شرط او باسي ویل نو دغه خوش قسمت صحابي دې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاندې ځای کې او مونږ خزه خاون په پورته چت کې وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله تاسو پورته یو مونږ لاندې خيو مونږ د بوې خوب نه راتلو چې مونږ به دا تصور کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ لاندې دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه او وجه بیان کړه چې د دې وجه دا چې ما څخه راځي ملاقات ته خلق نو چې خلق راځي نو پتا سو د پاسه چې تیریږي او برځي نو تاسو ته تکلیف نو دا غي تکلیف د وجه نه بهتر دا چې تاسو پورته یې او ځلان دي نو خلکو ته هم سہولت وي تاسو ته هم سہولت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاندې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وای چې یو ځل زمونږ منګیو پورته چت کې مونږ سره پاغه کې او پرته وي هغه منګه ووړې دو وبتوي شو نو چتونه خدا سے پاخنو وی چې کله وبو ووړې نو مونږ وی چې اسینی دا وبو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ شي نو مونږ خزه خاون لګیا شو د شپې وخت مونږ سره یو کمبل وا هغه کمبل کې به مونږ پټېدو او دا زمونږ په کور کې دغه د پټېدو یو ذریعہ وبل سنو او موسم د ساړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا وبو وړي نو موږ زر زر کمبل را واغښتو په هغه باندې ما هغه وبو چیږي چې دا وبو چرته لاندې لاړ نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسي صحابه اسه صحابه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جسمانی لحاظ سره روحانی لحاظ سره د اطاعت په توګه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هر لحاظ سره بیا خوشاله او غي ته آرام رسول د تکلیف او وضعیت نبی بچو چې خبره بو ته په اشارو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کپاغه به سر قربانو نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور کې بو تیارې دل پخله وکېدو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تتل د خپل بیان کوي د سیرت کتابونو لیکلي دي چې ویوزل مونږ په پخکړی کې په کټوي کې وګواچول او پیاز مواچول چې کوم شی مته تیار کړو هغه کې پیاز وګو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله هغه پخله لاړو روټي لاړه سات پس بزلانم بیا ما واپس لوخي راړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عموما دا سیوا چې کله به لوخي کې خوراک کړو نو لو سبه پرېخو بیا به مونږ چې کله کور ته غلو خیرالو نو زبر د خزینه وړاندې کېدم خزه به زمان وړاندې کېده چې په ما غزه کې نوړی پوری کې چې کوم ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوړی پوری کړی دا د محبت د وجنه وي په دغه ورځ باندې مونږ وکتل چې په لوخي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوړی نه دخته کړی چې څنګه لوخي ته له ما غسر ډک پډک را زلاړم کوشم چې یا رسول الله تاسو خو دینه څه وړلې نه دا ولي آیا تاسو خپشوي مونږ نه کسي چللی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه داسې خبر نشته ده او په دې کې نن وګدا او پیاز دی پکې دای پکې کچا چول وای چې دا پکې پراتو زه د فرښتو سره زما خبري کیږي ما باندې د الله د طرف نه وحي راځي او دا کوم مخلوق چې ما څخه وحي راړي نو هغه ته تکلیف رسیږي په دې سیس باندې نو زکه ما دا ونه خورل دمای عزتمنو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا اوخړل پیاز اوګه نو هغه د زمون جمعه ته نږدې نه راځي بعضی حضرات وایي چې دا حکم صرف خاص دی د هغې جمعه سره او بعضی وایي چې نه ټولو جمعتونو ته عام دی او حضرات علما دغه مسله لیکي چې کله ستا د خولې نه بدبویي ځي نو د مسلمانانو جمع کې مه حاضرېږه ځکه چې بل ته د ایذا او د تکلیف او د ضرر سبب جوړیږي دا هغې ته پې ضرر رسي نو عام د مسلمانانو اجتماع لکه جمع شوه
جماعت شو، جمعه شو، اخترونه شول، او بعض حضرات وی د دین علاوه نورم د مسلمانانو د مشورې چې کومې جمع دي حلقې دي پاره کې په دې حالت کې تل نه پکار چې سړی د خلې نه بدبوئی شي. او سړی بس کوي نو جواب ادا دی چې کله ته مسترازې نو دغه وخت کې دا خوراک کاک مکو، دا نعمت دی د الله، لیکن دا سه ټیم کې خورا چې د دین علاوه وخت وي یا په داسې طریقې سره خورا چې دا غي بوی ختم شي. نو چې کله ته خپ خکه نو پخلی سره دا غي غوګم او دا غي بوی ختميږي بیا. نو چې کله بوی نیوي بیا خیر دی. بیا مثلا حضرت علی کرم الله وجهه قول په ترمذی شریف کې هغه فرمای اذا كان مطبوخا الا اذا كان مطبوخا او كما قال چې کله دا پخشي نو بیا خوړې شي. نو حضرت علی کرم الله وجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، خلیفہ راشد دی. دینه معلومیږي چې اصل مقصد پکې دا بدبوئی ده، غنی کته اچhe او بوی ختم شي نو بیا خیر. په دغه حکم کې مولیم داخله ده، اوګم ده، پیازم دي، غندنم ده، ګانډیلم دي، دا ټول سيزونه دا بدبوئی دي، دا په دې کې شامل چې کچای خوري بوئی زی. او په دې حکم کې بیا هغه نسوار او سیګریټم دي چې کله دې حد ته ورسیږي چې دا غینا د سکلو ډیر استعمال سره ستاسو د خلینو بوئی زی. دا سیګریټ معمولی شي خلکو تخکاری، لیکن چې څوک نه استعمالي غنه ته پوسو کوته استعمالي غته نږدې شه نو درې غزه نه د دې د بدبوئی چې ته خبرې کې چا سره دا غي سړی تزي او هغه به باندې تنګيږي، غته به تکلیف رسي. او مسلمان ته ایذا رسول دا حرام دي. بل چې کله ته جماعت ترازین او دغه وخت کې ستا تعلق او ستا هم نشین او ستا هم مجلس زیات تر هغه فرښتې وي چې کوم پتا باندې سکینه او رحمت نازلې، هغه فرښتې تاسو دغه وخت نه راځي، ځکه چې دا غي د بدبوئی نه سخت کرګل. نو چې کله هغه د خیر فرښتې چې تاسو خیر راړي، پتا باندې سکینه نازلېږي، پتا باندې رحمت نزول کیږي، هغه بند شوي، نو ته د الله د رحمت نه محروم شوي د اوږي او د پیازو په وجه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې ما د دې وجه دین نوړی وانه نشته. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمای چې دا غین رست بیا مم په کټوي کې دا سيزونه کلوانه شول چې کومه په پخله به ماستولو نو باغې کې به دا سيزونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم کور کې پاتې کېدو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه بعض حضرات دا لیکلي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور دی کې ملمنو بلکې د خپل کور او دا غي پسې شاته لوی پس منظر دی، لوی واقع هغه دا چې په یمن کې بادشاهانو په هغه زمانہ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې دا غي لقب تبع په دا غي لقب اهم خیر ام قوم تبع. قران کریم کې الله پاک فرمایي دا لفظ استعمال شوی دی، اهم خیر ام قوم تبع، آیا دی بهتر دی او که د تبع قوم بهتر دی. لکه څنګه چې به د فارس بادشاہ ته کسرا وي او د روم بادشاہ ته به قیصر وي او د حبشه بادشاہ ته به نجاشي وي، نو دغه رنګه د یمن بادشاہ ته به تبع وي او په دې کې غټ غټ بادشاہان تیر شي. نو یو تبع بارک راځي چې داغه په اکثره دنیا باندې حکومت تیر شوی او د دنوم راځي اسعد حميري تبع، اسعد دینمو د بارک راځي چې یو ځل د هغه زمانه کې خو د کفر او د شرک تیاری د یمن را روان شو، و چې زه د خپل علاقې جاجه خلم چې دا خلک څنګه وخت تیری او هغه زمانه کې د سره چې کوم طاقت په دنیا کې وو، هغه زمانہ کې غټول طاقت وسره افراد او د مټول په لحاظ سره د یمن را روان شو چې په کوم آباد علاقه برا تیرېدو نو خلک بدته ټیټېدل او خلکو به د پزمکه سر کې په دې شان باندې د مکه مکرمه ته ورسېدو چې مکه ته رالو د الله کور بیت الله خو په هغه زمانہ کې مو او دغه وخت کې قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او وسو وکاله مخکې خبره او سو وکاله مخ نو د دې چې دل ترالو نو د اجیاد نو میزه نن سبا هم وت اجیاد وای او دغه ځکه د لخر ایثار د سره سونه مشتا او هغه زمانه کې چې سو هغه سو افراد دی وسره
علماء وسره ډاکټران وسره د چې حالت کې ایثار شنو د مکی خلق د تلا نړل هر یو علاقې خلق بد تطلو او ټیټېدل بوته د مکی خلق نو وتل نو د تاسو د خپل خواوشا وزیران نه چې دا خلق ماته ولې راغلي هغه وته وی چې سه دا خلق دلته کې یو کور دی او دای په هغه کوټه باندې او په هغه کور باندې نازيږي او دا هغه کوټې په وجه دی چې پروانه ساتي بیت الله وتیات کو خانه کعبه ودلته چې سوکراشي نو هغه د چا پروانه ساتي نو د غوسه شو په قهر شو چې ښا د ما تمرانه نو د پزړه کې اراده وکا او هغه اراده وکا چې زبوته د کور روانو د کوټه بزلوټي کوم چې دای دا متبری ختم شي چې دا اراده وکا نو کتابونو لیکلي دي جامع اللطیف سیرت کتاب د تاریخي د مکه مکرمه او د حجاز په تاریخ باندې چې د باندې یو بیماری ولګي ا بیماری پیدا ولګي چې د په بدن کې چې کوم ځای سورې او پوز اخلا او دغه سه نور زینونو دغه نو براوتل شروع شو او هغه وبدومره خطرناک وی لکه څنګه چې پیپ ویني زوی بېږي داسې به بېلې او دغه بدبوئی کې بسوسو غزه خلک د سره ټینګې نه شو د خوانه د دغه یاران دوستان امیران وزیران غم پاسه د پوښو په ځان باندې چې د دې وجه دا علاج شروع کو خپل وسره ډاکټران دغه زمانه طبيبانو یو کس په علاج نه کوي یو کس وته نږدې شو چې هغه ته د تیرو کتابونو علم وو تورات وغیرہ او دا په علماو کې د علماو به هم وسر ګرځیدل هغه وته وی چې سیب یو خبره کوم خو که زما سر ته خیر وي او سر می سلامت وي وته وی چې بالکل وستا د کوټې په باره کې پزړه کې غلطه اراده خو نه د پورته شي وی چې او وی څنګه وی ما ته داخله کرانل نو ما وی چې زبوته د کوټه لوټي کوم چې دای ما ته ول رانل وی چې د دې خیال نه توبه کا او دا خیال د زړه نه وباس ستا بیماری کې دې شي چې خشي دی وی او مې وستو خیال ځکه چې ځان هډیر خوږي چې څنګه اراده لري کا نو د بیماری په حق کې دوش هغه وبند شوی هغه بدوی ختم شو بیا په خپل حال شو د ډېر متاثر شو دغه کوټې نه د سیرت کتابونو لیکلي دي چې ډومبه کس چې په خانه کعبه باندې غلاف چولې دی هغه دا چولې دغه نمخ کې په خانه کعبه دیوال دغه سي بربند نو اول غلاف په باندې اسعد طبع حمیریه چولې دلته نبی د خانه کعبه سره عقیدت او محبت او نور خو خبر نو چې دین اسلام څه شی دی ایمان څه شی دی او دا غیر ډیر احترام او دا غیر قدر بیا دلته روان شو مدینه منوره ته هغه زمانہ کې د مدینه نوم یثرب او نن سبا وته یثرب نوم غشتل من دي د چکل حال تلاړو نو آلته د مدینه خلکو سره ملاقات شو دالته په مخ کې تلو د سره چې په لخر کې کوم علما او د هغه زمانه اهل علم هغه وته وی چې سیب موږ یو درخواست راوړل دی وسه وی موږ ته داسې ښکاریږي چې نبی آخر الزمان چې کوم رستو پیغمبر برازي هغه به دې ځای ته هجرت کوي ځکه چې زمون کتابونو کې د دې پیغمبر کومه نخې نخانې لیکلي دي نو هغه ټول په دې ځای کې موجود دي د دې په کتابونو کې د يهودو د نصارا او دام دي دام وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هجرت کوم ځای ته کوي هغه څنګه ځي هغه د باغونو ولا ځای کجورونو باغات به دغه وخت کې د کجورو باغات په مدینه منوره کې دا غي محل وقوع داسي وي دغه ارس ټول خبرې په ذهن کې وي چې څنګه مدینه منوره باندې نظر پرې وته نه دی وي چې دا ما غځي نه دی درخواست کو دی توبعت چې مونږه کته اجازه ته کې مونږ دلته کې پاتې شو مونږ ځان سره دې نه م بیا او مونږ دلته پاتې کېږو د دې پیغمبر مونږ انتظار کو چې د راشي مونږ د سره ملګری نو دوته وی چې ډیره زیاته خلا د خانه کعبه نه متاثر شو هغه وته ټول حالات بیان کړ چې دغه سه مولد بیدای او دلته نو بیازي هجرت وکي او چې کوم ځای ته هجرت کوي غزه غالبا دا د پزړه کې عقیدت دغه بیماری د تلو سره پیدا شوه نو دغه وخت کې وې چې بالکل ټیک ده هغه علماء ته نه صرف دا چې اجازه ورکو بلکې هغه ته کورونه جوړ کړ کتابونه لیکلي چې سلور سو علماء د سره بلخ کړي په هغه زمانه سلور سو کسان هغه پاتې شول په مدینه کې دوته کورونه جوړ کړ
او یو کور یې جوړ کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره چې دا کور به هغه دپاره په دې کې به هغه پاتې کېږي تر هغې پورې د یو کس په دې کې نګراني کوي خصمانه کوي چې تر څو هغه مبعوث شوی نه دی راغلی نه دی او بیا یو خط ولیکلو په هغې خط باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیکل چې زه که چېرې ته په دغه زمانه کې زه یم چې کله ته الله پیغمبر جوړ کې نو زه به تا سره ملاقات ته راځم او ستا په لاس به زه ایمان راوړم او اسلام به قبلوم او که زه نیم نو زما د طرف نه دغه اسلام قبول کړه او په هغې کې اشعار دي په هغه پرچۍ کې شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم شهدت على احمد انه پتیرو کتابونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به احمد وي زه ګواهي ورکوم چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا رسول من الله بار النسم دا د الله رسول دی د الله پیغمبر دی چې هغه مخلوقات پیدا کوونکی دی فلو مد عمري الى عمره که زما عمر د عمر ته ورسېدو یعنی چې دی مبعوث کېږي زه هغه وخت کې ژوند دی نو لکنت وزیرا له وابن عم زه به د ده وزیر یم د ده مددګار بیم او د سره به د حفاظت لپاره ګرځم د ده باډي ګارډ بیم د هغو بادشاه په آباد دنیا باندې حکومت لکنت وزیرا له وابن عم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم او زه به په دې توره باندې د ده سره یم او د ده د دشمنانو سره به زه جهاد کوم او د ده د زړه نه به هر یو غم لرې کوم دا اشعار په پرچۍ کې ولیکل او چې کوم یو عالم یې د هغې کور د نګرانۍ دپاره هلته کې دننه کو هغه ته یې کاغذ ورکو چې دا پرچې چې کله دا پیغمبر راشي نو زما د طرف نه به ورته ورکړي او چې زما اسلام هغه قبول کړي دلته نه خو دی لاړو نو کتابونه لیکلي چې 900 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تیر شوی دی بیا به دغه کور د یو نه بل ته منتقلېدو هغه کاغذ به هم دغسې نقل در نقل راتلو تر دې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره دې کور ته ننوتو نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه کاغذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی والله اعلم او بعضی کتابونو لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غدا اسلام قبول کړی و بهرحال دا کور د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه را روان بعضی حضرات لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام داسې عجیبه ترتیب سره پاتې کېدو چې د خپل کور په پردي کور کې نو ځکه چې دا کور د دی په نوم باندې جوړ شوی بهرحال دې کور ته به خلک راتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقاتونه کوي په مدینه منوره کې دغه وخت کې چې کوم قومونه پاتې کېدل نو یو مشرکین اوس او خزرج او دا چې مسلمانان شیو دا د اوس او خزرج خلکو د کافرو مشرکین دی به اسلام قبلولو آغا پا بیت الاولا او بیت العقبة الثانیه پا غی که اسلام روڑون کی و دا غین رستو چه سمر کسانو اسلام قبول کرده دی که طول اکثریت دا دی خلقو دی او دویم پا دی که یهود پاتے که دل دا یهود غٹی غٹی قبیلی وی بنو قینقا دا تاجرانو دا مدینی منوری غٹ سوداگر و زمانه که بنو قینقا او بنو نذیر او بنو قریظه دیتا دی یهودو ته دا پته وه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نبی آخر الزمان بدل ترازی او دی خپل کتاب کې دا ټول علامات لوستیو چې کله به د دې مشرکینو سره جنگ شو د اوس او خزرج سره نو بیا به یې هغوی ته وی چې تاسو وار وکئ دا پیغمبر را روان دی مونږ به د هغه په ډلو لښکر کې شاملیږو ستاسو به مونږ جړې وباسو دا به وی ځکه قرآن کریم کې دي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یہ لوگ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو دا سے پیجنی دا پیغمبر دا صفاتنا دا نخو نخانونا لکه څنګه چې خپل زامن پیجنی لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او بیا مدینه منورې ته تشریف راوړو نو دغه وخت کې به هم دغه خلکو چې د ضد د وجنه
د عناد د وجنه د تعصب د وجنه او د دنیا د لالچ د وجنه دی ایمان را نړو. بعضې خوش قسمته کسانو په یهودو کې چې هغوی مسلمانان شوي په هغې کې مختلف واقعات چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغله، نو هغه زمانه کې د یهودو یو مدرسه وه په مدینه منوره کې، هغې ته به وی بیت المدراس. هغې کې د دی د یهودو علما راغونډ شو او په هغې کې مشوره وکړه چې یاره دا خو ښکارېږي چې هغه پیغمبر دی او تلل وڅخه غواړي که چېرې یقینا هغه پیغمبر وي د کومو تذکرې چې به مونږ کولې، مونږ ته زمونږ مشرانو کولې، زمونږ په کتابونو کې دي، نو په ده باندې ایمان راړل پکار دي. نو دا مشورې به کولې، بیا به یو دوه درې دا کسان تلل او سوالات او پوښتنې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کولې، نو هغه جوابونه به ورکول چې کوم دغه پیغمبر ورکولی شي. نو اکثر بدقسمته به داسې و چې سره د هغې جواباتو به دی دغسې پاتې شو. په هغې کې مختلف واقعات راځي. یو یهودي هغه د دغه کسانو د خپلې محلې نه رالو او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې ملاقات وشو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره یوسف تلاوت کولو، سوره یوسف. او بعضې په دی کې د یوسف علیه السلام په اولاد کې نو چې څنګه دا تلاوت واورېدو نو ده ته ډېر خوند ورکړو او دی لاړو هغه یهودو ته یې وویل چې دغسې هغه یو کلام پاک تلاوت کولو، داسې کلام خو د یو انسان نشي کېدی، داسې ښکارېږي چې دا پې د بره نه د وحي په ذریعې نازل شوی لکه څنګه چې په موسی علیه السلام تورات نازل شوی. نو دا علما د سره نورم لاړل چې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا سوره یوسف واورېدو، نو دوی ټولو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راړو، مسلمانان شو. چې څومره کسان تلي، بعضې پکې داسې او بعضې داسې مو. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه په صحابو کې دی، دا د یهودو غټ عالم مخکې. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه خپل واقع بیانوي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته داخل شو، نو زه کجوري ونې ته ختې وم، نو چې زه خبر شوم په ونه کې وم چې زه خبر شوم چې نبی آخر الزمان رالو، مبعوث شوی، چې ما واورېدل نو ما چغه که الله اکبر، نعره تکبیر مې وویل او راکوز شوم د ونې، نو زما ترور وه، ما ته مې ترور وی چې ته خو دومره ډېر خوشحاله شوې لکه چې ستا پیغمبر موسی علیه السلام راغلی. نو هغه وویل چې ما ورته وی چې او دا د الله پیغمبر دی، زه ځم او ده کې هغه صفات کورم، دی په خپله عالم دی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. دی وی چې کله زه لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه او څنګه مې په نظر پرېوت، نو نظر پرېوتو سره ما وویل چې دا دروغجن نه دی، دا هماغه پیغمبر دی او دې دعوه د نبوت چې کوي دا دروغ نه دی، د الله پیغمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو، بیا مهر د نبوت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شا باندې و هغه مهر م ولیدو، د هغې مشاهده یې وکړه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېناستو، ایمان یې راوړو، مسلمان شو. دا غټ عالم د یهودو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې کله مسلمان شو، نو دی وی چې یا رسول الله تا څخه یهود را روان دي، ډلې ډلې راځي ستا ملاقات ته. نو دا یهود که چېرې زه مخامخ دی ته دعوت د اسلام ورکم، نو دا ضدیان او متعصب قوم دی، دی به نه قبلوي او زه یو چل کوم کېدای شي چې دی مسلمانان شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خوشحالېدو چې خلک اسلام قبول کړي. نو عبدالله ابن سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه پټېږم او ته دی ته دعوت ورکه، زه به بیا راوځم. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ډډې ته پټ شو، په دې کې یهود رالل، غټه ډله وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات ته کېناستل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکړو، ورته فرمایي چې زه د الله پیغمبر یم او تاسو دا دعوت قبول کړئ، الله یو دی، د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته او په ما باندې زما په رسالت باندې ایمان راوړئ. نو دې ټولو یهودو ووی چې مونږ نه پېژنو تا چې ته د الله پیغمبر وې، که چېرې زمونږ په علم کې وی چې ته د الله پیغمبر یې، نو بیا به مونږ په تا باندې ایمان راوړی وی. حالانکه دی پېژندو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د علاماتو نه، د مخ د څېرې نه مبارکې پېژندو.
ځکه چې د دې په کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکه بسنګي، روزي به سنګي، شونډ به سنګي، مخ به سنګي، دا تذکرې وي. او قران کریم په دې باندې گواهی ورکړي دا یوې چې مونږ نه پیژنو تا چې د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ښا کچره ستاسو کس چې تاسو کې وخت تیر کړی او وی چې عبد الله ابن سلام ولې دا تاسو کو چې خطا تاسو کې عبد الله ابن سلام پیژنې وی دا څنګه سړی دی؟ وی دا سردار دی او د سردار زوی دی او لوی عالم دی او د لوی عالم زوی دی او په موږ ټولو کې بهتر کس دی او د بهتر سړی زوی دی، یعنی پلار هم داسې او دیم داسې. ښه تعریف یې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ښه که دغه عبدالله ابن سلام د ایمان قبول کی او د زما په باره کې ووایي چې دا د الله پیغمبر دی نو بیا به یې منئ؟ نو دې یهودو ووایي چې کله هم هغه داسې نه وایي چې ته د الله پیغمبر. عبدالله ابن سلام کله وایي او هغه کله مسلماني. په دې کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې کوم ځای پټو هغه خو خبرې اورېدې راښکاره شو او دا یې ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، زه ګواهي ورکوم چې الله جل جلاله یو دی، دغه نه علاوه بل څوک معبود نشته، او دا ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. چې څنګه دی یهودو دا واورېدل د دې رنګ ووالی شو، رنګ یې زیړ شو او وایي چې دا دروغجن دی، د دروغجن سړي زوی دی او دا چې کوم دی نو انتهایي کمینه او فلانکې او ډینګړی دی، پلار هم داسې او دی هم داسې دی. په هماغه مجلس کې چې مخکې څه ویلي د هغې الټه ویلی شروع. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله ما نه وایي چې دا یهود ډېر کذاب کوم دی، یو وخت یو شانې بیا بل شي. په مدینه منوره کې چې کوم منافقین وو چې د هغې تذکرې به تاسو په درسونو کې په منبر باندې اورېدلي وخت په وخت، دا منافقین هم دغه یهودو کې جوړېدل. د یهودو به دروغ د دوی عام رواج او معمولو بس، او دروغجن سړی هغه منافق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح بخاری کې حدیث دی چې کوم سړی کې درې څیزونه وي نو دا منافق دی. آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نښې دي: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. چې کله دې خبره کوي نو دروغ وایي، چې کله دې خبره کوي نو دروغ وایي. دروغ معمول ګرځولې، دروغ عادت ګرځولې. واذا وعد اخلف، او چې کله دې وعده کوي نو د هغې خلاف کوي، وعده ماتوي. واذا اؤتمن خان، او چې کله د باندې امانت کېږي د باندې اعتبار وکړي، امانت وسره کېږي اعتبار وکړي، یا وسره مال امانت کوي یا وسره خبره امانت کوي نو دې په هغې کې خیانت کوي. ته ورته وایې دا خبره تا سره راز د بل چا ته یې مه وایه، د افشا کړي. ته ورته وایې چې دا شی ځان سره امانت که د هغه خوندي کړي په خپله یې خوړلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نفاق درې نښې: آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. نن سبا زموږ مسلمانانو معاشره کې د دې څیزونو د اجتناب څو خیال نه ساتي چې خبره کوي دروغ، دا اهتمام نشته، دا پام نشته دی چې زه خبره کوم دا دروغ خو نه ده، بلکې دروغ نن سبا یو فن دی چې په هغې سره سړی دنیوي مفادات او فایدې حاصلوي. دکاندار، تاجر، ګاډۍ او ریډۍ والا، فروټو خرڅولو والا، هر یو سړی په دې کې تقریبا مبتلا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خپل سودا دروغ ووي او په هغې قسم وخوړو خرڅ یې کړه نو الله جل جلاله په ورځ د قیامت نه د سره خبرې کوي او نه به دته ګوري او نه به د ګناه پاکوي او د دپاره عذاب عظیم لوی درناک عذاب. دته به ګوري نه، د سره به خبرې نه کوي او دی به پاکوي نه د ګناه نه. الله جل جلاله په خپل فضل سره ډېر خلک داسې وي چې د هغوی ګناه به خدای معاف کړي. الله پاک دې زموږ ګناهونه معاف کړي. نو په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دې سړي ته ګوري نه، نه به ورسره خبرې کوي. دا خبرې نه کول دا د غضب او د قهر او د سخط او د ناراضتیا دلیل دی چې الله جل شانه به دې سړي نه دومره ناراض. ځکه چې معاشره کې سړی وخت تېرولی شي چې په یو بل باندې اعتماد کېږي. دا انسانان چې یو ځای پیدا کېږي د یو بل په قول اعتماد کوي، او چې کله اعتبار او اعتماد په یو بل باندې ختم شو په معاشره کې بیا وخت څنګه تېري.
بیا به هر یو سړی د بل نه بغنیږي چې دا سړی ما ته ضرر او نقصان راونه رسي. نو دې خلکو کې دا شی و، یو لږ ساعت مخکې یو سوي او بیا هغې پسې متصلې بیا دروغ شروع. او دغسې میمون ابن یامین بل کس دی رضی الله عنه، هغه هم یهودي و او هغه مسلمان شوی دی، او هغه سره هم دغسې واقع وشوه چې یا رسول الله زه پټېږم او یهود را روان دي، هغه هم داسې کړي. د حیی ابن احطب دا د یهودو غټ سردار، د ده ورور دی ابو یاسر ابن احطب، دی مسلمان شوی. د حیی ابن احطب ورور دی ابو یاسر، دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه راغلو او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکتل نو دا ورور غټ عالم حیی ده ته وایي چې ستا څه خیال دی د ده په باره کې؟ نو ځان ته چې کله خبرې وشوې نو هغه ورته وایي چې زما خیال همدغه دی چې دا د الله پیغمبر دی، بیا باندې ایمان ولې نه راړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پیژندو، ایمان به پې نه راړو. زید ابن سعنه رضی الله عنه دا د یهودو غټ عالم دی، دی ملاقات ته رالو، دی مسلمان شوی دی، صحابي دی. خدای داسې مسلمان شوی دی چې دا هغه نښې نښانې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې کتې. ده به دې موقع پسې ګرځېدو چې زه دې معلوم کم چې دا هغه پیغمبر دی او که نه د کوم تذکره چې زمونږ په کتابونو کې راغلې ده. نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې دی، یو سړی رالو، هغه ورته وایي چې صاحب زما د قبیلې خلک او زما د قوم چې څومره خلک دي ټول مسلمانان شوي، خو غربت ډېر زیات دی او هغه خلک داسې ښکارېږي چې د اسلام نه واوړي، ځکه چې څه شته دی نه، لوږه ده، قحط دی، ما سره څه تعاون کوي چې زه قوم ته یوسم او چې هغه فوراً کار روان شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره سنو کور ته سوال جواب واستلو، به څه نشته. حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي چې تا سره یا بیت المال کې وی چې یا رسول الله هیڅ هم نشته. زید ابن سعنه دغه وخت کې یهودي و، دی په هغه مجلس کې ولاړ دی، دا ټولې خبرې اوري. نو دی ورته وایي چې صاحب ما سره زر شته دی، زه به در سره تعاون وکړم. ورته وایي چې ټیک ده قرض وی در کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قرض راکړه، او خبرې ورسره داسې وکړه چې د دې په عوض کې به ته ماته کجوري راکړې او په دې تاریخ باندې به راکړې او دومره کجوري به ماته راکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ومنله چې بالکل ټیک ده. هغه مال یې ترېنه واخېسته، فوراً یې هغه کس ته ورکړو، وایي چې دا یو څه خپل ټوله قوم کې تقسیم کړه. هغه سړی خو لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې کول چې قرض به راواغشتو د ځان دپاره نه، بل سره د تعاون دپاره چې کله به ورسره نه وي او بیا به ورکولې په خپله. نو هغه کس لاړو، ورځې شپې تېرېدې، دغه زید ابن سعنه د هغې نیټې نه یو دوه درې ورځې مخکې رالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناست دی، صحابه هم دي ورسره. حضرت عمر رضی الله عنه هم په هغه مجلس کې دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ګوره پیسې دې رانه اخیستې دي او راکې نه، او تاسو بنو هاشم داسې داسې یئ چې خلکو نشئ واخلئ او بیا نه ورکوئ، او ډېرې سپکې سپورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي. او په دې باندې اکتفا ونه کا، بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غاړه کې چې کوم څادر پروت و هغه څادر یې ونیو او رایښ کړو. نو کتابونو لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرۍ کې د هغې څادر راښکلو سره نښې جوړې شو. حضرت عمر رضی الله عنه په قهر شو. صحابه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اشارې نه بله نه کوله. نبی کریم صلی الله حضرت عمر سے په قهر شو، غصه شو، ورته وایي چې د الله دشمنه که لرې که د لاس یعنې ختموم. داسې سخت الفاظ یې ورته ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خو لاس لرې کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر ته وایي چې ای عمر، زما خو تا نه دا توقع نه وه چې ته سړي ته دومره سپک لفظ استعمال کا. تا ته پکار دا و چې تا ده ته ویلی وی چې هلکه خپل حق په نرم انداز باندې په ښه طریقې سره غواړه، او ما ته دې ویلی وی چې ده ته خپل حق ورکړه، یعنې حقدار سره دغه وخت کې سختي مه کو. بیا یې ورته وفرمایل چې لاړ شه، او حالانکې وخت لا و، هغه نیټه لا نه وه پوره شوې د هغې نه مخکې. بیا یې ورته وفرمایل چې عمر لاړ شه ده سره او ده ته کجوري ورکړه پلانکي ځای کې دي، او دا دومره پې ورته سیوا ورکړه. زید ابن سعنه حضرت عمر رضی الله عنه سره روان شو. کجوري ورته ناب کې پوری کې ورته
او بیا یې هغه سیوایي کجورې چې ورکول نو دغه زید وایي چې دا څه شی دی وایي چې دا ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا ورکه ځکه چې دې سړي سره تا سختې سپورې ستغې خبرې کړي دا د هغې په بدل کې ورکه چې د زړه وساتلی شي نو زید ابن سعنه وایي چې عمر ته ما پیژنې وایي چې نه زه تا نه پیژنم وایي زه زید ابن سعنه وایي ښه د یهودو هغه غټ عالم وایي او نو هغه زمانه کې هم داسې وه چې د اهل علم نه دا توقع نه وه نو ده وایي چې زه ځان دشمنه او د الله دشمنه ته دومره غټ عالم سره د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې کول دا دې ولې کول هغه ورته وایي چې عمر ما په خپل کتاب کې د دې پیغمبر په باره کې ټول صفات او ټولې نښانښې ویلې وې ما ته ټولې یادې دي خو ما په ده کې هغه پیدا کوله چې هغه نښې په ده کې شته او که نه یو دوه خبرې داسې وې چې هغه ما په ده کې تر اوسه لا نه وې کتلې ما هغه معلومولی دا ټوله منصوبه او دا ټول پلان او دا ټول چال چې ما چلولی او دا دې دپاره او هغه دا چې ما په خپل کتاب کې دام ویلی و چې دا پیغمبر به داسې وي چې د سره داسې معامله کې چې یو کس ورسره غوسه کېږي نو دی به هغه معاملې سره ځان دپاره غوسه کېږي نه او دویم مې دا صفت لوستی و چې څومره د سره سختي کې نو دومره به د ده هغه د غوسې د ډېرېدو په ځای باندې غوسه کمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې به داسې معامله چا کوله نو مسکی کېدو ډېرو ځایونو کې داسې شوي چې مرۍ کې ورته څادر اچولی دی اعراب راغلي دي ورته ویلی چې مونږ ته تا سره د الله حق دی مونږ ته راکه مال به غوښتو څادر نه به ونیو څادر به راښکو پیغمبر علیه الصلاة وسلام به کله پرستو دیکه کولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې وخت کې مسکی کېدو په ځای د غوسې به تحمل او برداشت سیوا کېدو وی دا دوه خبرې ما لټولې نو ما معلومې کې چې دا هغه پیغمبر دی ځکه ما دا ټوله منصوبه د دې دپاره تړلې وه او راځه دا مال هم پرېږده دا سیوایي هم پرېږده دا ټول مال پرېږده زه مسلمانې یم نو حضرت عمر رضی الله عنه سره را روان شو زید ابن سعنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې خو مسلمان شو رضی الله عنه نو بعضې کسان خوش قسمته داسې وو چې هغوی په قسمت کې ایمان وو اسلام وو هغه مسلمانان شوي دی پیژندو چې دا د الله رسول دی واخر دعوانا ان الحمد لله